نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ. اے ایماندارو د الله نه ویریږئ او شی د رښتینو خلقو سره. سورۃ توبه آیت نمبر 119. پس کچری دی خلقو رښتیا ویلي وي هغه چې د الله سره کما لوس کړو دا به د دوی دپاره غوره وي. سورۃ محمد آیت نمبر 21. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الصدق يهدي الى البر. دا رښتیا چې دی دا سړی نیکی ته رسوي او په نیکه لارې روانوي. وان البر يهدي الى الجنة. او کم سړی چې هغه نیکی ته ورسیږي او د نیکی په لار روان شي نو هغه دغه نیکي جنت ته رسوي او د جنت لاره ورته ښیي. وان الرجل ليصدق. یو سړی رښتیا وایي عادت جوړ شي او دای صفت جوړ شي تر دې چې د الله سره ولیکل شي صدیق. نو چې د الله سره صدیق شي نو بیا هغه نه میټاویږي او نه ختمیږي او نه بدلیږي. او دروغ دا سړی فجور ته رسي. هر ګناه د دروغ سره اسانه. او چې کله سړی په ګناهونو کې اخته شي نو هغه سړی ته لار د جهنم ښیي او جهنم ته رسي. او یو سړی همیشه دروغ وي او دروغ عادت جوړ شي تر دې چې د الله سره ولیکل شي دروغجن بس بیا هغه نه میټاویږي او دنه الله تعالی توفیق سلب کی بیا د توفیق نور کې د توبې چې ډیره ګناه پری دي. متفق علیه. صدق رشا دا بهترین صفت ده د قرآن او د حدیث پرانا کې در مومن صفت ده. مومن به دروغجن نه. صدق څه ته ویل کېږي؟ صدق عربي زبان کې خرش ته ویل کېږي. صدق شرعي اصولي لحاظ سره د واقعاتو خلاف خبره نه کول. واقعاتو کې څه شوي دي او څه موجود دي د هغې خلاف خبره نه کول دي ته رښتیا وایي. د دې وجه قرآن مجید بار بار د رښتیاو خبره کوي او د دروغ داسې مضموم صفت دی چې وروسته را حدیث کې نقل کوو چې مشرکان هم ځان ساتو. او نن مونږه غالبا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زمانه به راشي چې په دنیا کې به د امین نه ادباري سړی به ختم شي. ادباري سړی دا به ختم شي. بیا به خلک وایي په پلانکي کلي کې یو کس دی او هغه ډېر زیات ادباري دی رښتینی انسان دی. ولیکن په ماحول کې د ده په ګاونډ کې او په کلي او په کور کې به نه صادق او نه به امیني. اوس نن سبا چې تاسو وګورئ واقعي خبره ده چې ادباري سړی نشته دی. صادق او امین ډېر کم میلاویږي په دې ماحول کې. یو خود زبان مطابق خبرې کول لجاري او سړی قسم خوري چې زه رښتینی یم او زه ادباري یم او زه یو امانتدار انسان یم. خو لیکن دا خو چې هغه د خولې د زبان خبره ده. نور نشته رښتینی خلک هم نشته چې هغه خپل دنیا هر څه چې کوم دی په داو لګاو کې او وایي چې
زه رښتیا وایم او دروغ نه وایم، دې ته جوړ نه یم. داسې رښتیني خلک ډېر کم پاتې شوي دي. او قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، شرک پرېږدئ، د الله نه ویرېږئ، ګناه کبیره پرېږدئ، د الله نه ویرېږئ، په وړو ګناهونو همیشواله مه کوئ. دا د تقوا مرتبې دي. او بیا چې حق تقاته شي، د الله نه په حقیقي یره باندې ویرېږئ، نو مطلب دا دی که حاضر او که غایب یې، که د چا په مخامخ مجلس کې او که د مجلس نه بهر څوک درته ګوري او که څوک درته نه ګوري، خو رښتیا وایه او د الله نه ویرېږه. نو ځکه ورته وایي چې ایماندارو د الله نه ویرېږئ، شرک پرېږدئ، ایمان سره شرک نه چلیږي، کبایر پرېږدئ، توبه وباسئ. ځکه مؤمن چې کوم دی نو دا به په کبایرو باندې همیشوالی نه کوي. صغیر دی له دوام مور کوي، دې نه ځان ساتئ. وکونو مع الصادقین، او کم خلک چې په تقوا په صفت برابر دي د هغې خلقو سره شي. دا صادقین هم دغه متقین دي چې د هغوی په ایمان کې هم رښتیني دي او په عمل کې هم رښتیني دي او قول او فعل هم برابر دی. نن سبا موږ رښتیني په خپله د خپل نفس سره نه یو، په زړه کې یو شان دي خبره، په ژبه بل شان دي خبره کوي. او په داسې معاشره کې راغلی، داسې زمانه راغله چې ګنده پکې پاک دي او پاک چې کوم دی د خلکو په نظر کې ګنده دي. داسې معاشره ده چې کوم خلک چې دی د سر نه تر خپو پورې هغه ګناهګار دي او فاسقان او فاجران دي، هغه خلک چې کوم دی د خلکو خوښ دي، خلک د هغې دفاع کوي، خلک د هغې دفاع کوي. او چې کوم خلک پاک خلک دي او غریبانان د څه نه خبر هم نه دي، خو لیکن یو خبره یاد ساتئ، په دې خبره مه خفه کېږئ چې دا کم خلک د الزامات لګوي که نه، یو ملزم یو مجرم یې که نه، دا ملزم مجرم نه وي، دا ملزم چې کوم دی مجرم نه وي، کله کله دا مظلومي. نو که فرض کا داسې خبرې که نه لکه عایشه رضی الله عنها امهات المؤمنین د رسول الله یو بیبیانو کې محبوبه بیبي چې په هغې باندې الزام لګېدلی شي، نو په یو پاکه بیبي مې الزام لګېدلی شي. نو په مدینه کې ډېر او چاپېره په عربو کې ډېرې ښځې وي چې هغه پاکې نه وي، خو لیکن په هغوی چا الزام نه و لګولی. او چې کومه پاکه وه 100% پاکه وه، الطیبات للطیبین، بالکل پاکه وه، یقینا پاکه وه، د الله سره هم پاکه وه، فرشتو سره هم پاکه وه، د صحابه چې کومه کره صحابه وو د هغوی سره هم پاکه وه. په هغې باندې خلکو الزام ولګو. قرآن پکې نازل شو. قرآن ورکوټي خبره تاسو ته دا ښکاري، په پاک دامن باندې الزام لګول. هغه وخت د پیغمبر په بیبي باندې الزام لګول خو غټه خبره ده، خو کفر و، لیکن خبره دا ده چې په یو پاک دامن باندې الزام لګول دا ته ورکوټي خبره ښکاري. نو قرآن د هغې ذکر وکړو چې هو عند الله عظیم، دا ډېره غټه خبره ده. نو دا خو به لګي په مختلفو خلقو باندې. نبی علیہ السلام فیصله کړې وه، عبدالله زبیر ابن عوام رضی الله عنه صلح وکړه چې کومه انصاري وو هغه ورته وایي چې دا ستا ترور زوی دی، نو ځکه دې ولې داسې فیصله وکړه. بل ورته وایي نبی علیہ السلام ته چې تا انصاف نه کوې، په دې تقسیم کې د انصاف ونه کړه. اوس پیغمبر په شان کې هغه ورته وایي چې غرق شي هلاک شي چې زه انصاف ونه کړم، نو څوک په انصاف کوي؟ بیا خبره ختمه شوه. بیا خو په دنیا کې د انصاف د کېدلو د سر نه امکان نشته چې پیغمبر ونه کړي. او د پیغمبر په شان کې ما وایي داسې خبرې کولې، نو دا زما او ستا لپاره تسلي خبرې دي، زما او ستا لپاره تسلي خبرې دي چې کله داسې خبره وشي نو ځان ته به مخکې د حضرت عایشه کې، ځان ته به مخکې د صحابه کې، تابعین به کې، تبع تابعین به کې، بس بیا به خبره در باندې اسانه شي. اسانه کله چې تا خپل غریبي د بل لاندې غریب سره موازنه کړي، نو ستا غریبي او په تا باندې اسانه شي. او چې کله یو بیماری او یو درد او تکلیف چې کوم دی د بل سخت درد او تکلیف مخې ته کړي، نو ستا درد به کم شي. د دې وجه نه چې کله ته په معاشره کې لاندې ته ګورې نو ژوند به ډېر ښه تېرېږي، خو که ته باندې ته ګورې نو ژوند به په مشکل کې پرېوځي. بیا به د هغې دپاره مقابله کې د حرامو د حلالو تمیز به ختم شي.
او چې فرض که سړی د بر سره مقابله کوي نو د هغه سره 2 کروڑ روپۍ ورسره دي، ستا سره 15 لک روپۍ در سره 2 کروڑ به پیدا کوي، نو څنګه به پیدا کوي؟ د هغې دپاره بیا د حرامو د حلالو تمیز ختم کړي. نو په دې وجه باندې په معاشره کې چې کوم دي صادقین کم دي، وایسا او کیسا. د دې وجه نه کتاب الایمان کې ابراهیم تیمی رحمه الله یو ډېر اوچت تابعي تیر شوی دی، ډېر کم عمرۍ کې د ابراهیم نخی په ځای تللی دی، د حجاج ابن یوسف په جیل کې پای کې وفات شوی، شهید شوی. آب ویل او کله کله زه خبرې وکړم، موږ ور ډېر به احتیاط یو، ور ډېر زیات به احتیاط. تاسو یوازې نه دا مليان چې کوم به احتیاط دي او دا شیخان او بزرگان او دا مقررین حضرات، نو تاسو ټول دې دومره نه به احتیاط. مونږ چې سوایو کنه نو بس کله کله مونږ خبره کوو چې موږ په خپل کوو، نو خبره خراب شي. زنه کوم وګورئ موږ د سیمو وای خبره دار کوو، مطلب دا چې کوم خبره کوي نو بس هغه د په خپل کوي. لکه سړی پاسي او خلکو ته وایي چې لکه سودونه مه کوئ او د په خپل سود خور دی، نو دله کم زیب دا ورکوي، کم د علم مطابق خبره ده چې دی ولې خبره کوي چې خلق چې کوم دی نه د باقي خبرو ته خبره غوږ هم نه ږدي او دې ته سپک نظر کوي او پټ پټ په کنځري کوي او ردي بدي وایي چې دا څه شی دی، په خپل دې څه کوله دا ته څه کوي. د ټولو نه اهمه خبره د مؤمن د پاره هم قول فعل برابر ور دي، خو د داعی د پاره قول او فعل برابر ور دي چې دا وینا او د کار برابر نه وي. لکه وزستان یو سړی دی هغه په درو تفسیر کې کوم دی نو دا د تعویذونو خلاف د کفر او د شرک په توله گئی او په خپل باندې تعویذونه گئی. سب څه خیال لري دې سړی په کانو باندې وشتل نه دی په کار دی، څه شیخ دی دنه خو چې کوم دی چڼه خده چې دا قول او فعل نه دی برابر، هم دا کې هم دا کې. نو ابراهیمی تیمی رحم الله کتاب الایمان کې داغه قول نقل کوي امام بخاری رحم الله. چا به ویل کله کله زه خبر کوم وای رېګم چا سینا زما دا قول چې کوم وینا ما وکړه دا بیرته ما په سیرا وګرځي، اما ته وای دا وېسا او دا کیسا، ما مکذب نه کی یا ما مکذب نه کی، ما ته وای چې دروغجن، ما ته وای چې دروغ دي، دوانه خبره دي. یریګم د دې خلکو سره خوف ور سره او د خلکو سره سلف چې څومره دي اډیر زیات یریدل په حقوقو کې یریدل، دروغ چرته نه ویل، رښتیا ویل همیشه د پاره رښتیا ویل. یو ځل زامونه چې خبره کړې ده مجرمانو او ایرپورټ په شیو ایرپورټ هم د حجاج طرفو گرفتاری وا، خو لیکن گرفتاری دل نه او ته پته و چې دوی جرم کړی دی ولې دا کارم کو. نو چا ورته ویل نه شي نیول هغه تیز الکان دي او کني صحیح نه د پلار په واسطه نیول شي، پلار دروغ چرته نه وي. که جرم یې کړی نو به تاسو ته ښایي، که جرم یې نه کړی نه به ښایي درته. نو چې کله هغه راغله نو ورته چې جرم یې کړی دی هغه دننه ناستې کمره کې دواړه ګرفتار کړي او ته پته وایي چېرته ځي کم جیل ته به ځي. خو چې کله ګرفتار شو حجاج ته اطلاع ملاو شول پرېږده یو سیده معاف کوي چې څه وایي د نن نه بعد وایي دي څه کوي نه کوي دي. دومره صادق انسان خو ما په دنیا کې نه لیدلی داسې پلار چې هغه وایي چې جرم دی نو جرم دی، بل مجرم نه پټوم نو خپل مجرم څنګه پټوم. دې ته صادقین وایي. د دې وجه نه وایي چې که ته کامیاب یې نو صادق جوړ کړو نو ما صادقین ګورې د یاد ساتئ. دا مونځ ډېر اوچت شی دی، د ایمان نه بعد د مونځ ډېر لوی اهمیت دی. قرآن مجید کې 32 ځایونو کې امام قرطبي روح المعانی نقل 32 ځایونو کې د ایمان سره جوخت چې کوم دی د مانځه ذکر راغلی صراحتاً. دا مونځ ډېر لوی اهمیت لري، ولیکن نن سبا موږ خراب شو. نن سبا چې دی نو موږ تش ایمان چې کوم دی مونځ ته وایو، ایمان چې کوم دی ذکر ته وایو. ایمان یا سورۃ کهف ویلو ته وایي، یا 2 رکعات نفل کولو ته وایي، یا صلات ضحی ته وایي، یا صلات اوابین ته وایي. باقی د جمعات نه بهر وتلو نو ټول معاملات برباد. چا سره وعده کړی دا وعده ماته،
چا سره وعده کړی دا ورته دروغ وایي. خبره چې کوي نو کذب، ظلم، کینه او بغض، حسد، دا څنګه مونځ دی؟ دې مطلب دا دی چې ته په دې مونځ کې صادق نه یې. تا مونځ نه دی جوړ کړی ځکه ته جوړ نه کړې. که تا خپل مونځ رښتینی جوړ کړی وی نو ته به جوړ کړی وی. بیا به ته نه دروغجن وې، بیا به ته صادق وې، بیا به تا لوز نه ماتولی، لوز به دې سر ته رسولی، بیا به ستا زړه پاک وي. زړه په څه پاکېږي؟ ستاسو نه تپوس کوم. اوس د انسان د اندرون په منځ باندې پاک نشو، د قرآن په تلاوت باندې پاک نشو، د قرآن په ترجمه باندې پاک نشو، په تفسیر باندې پاک نشو، د الله په ښایسته نوم ذکر باندې پاک نشو، دا په څه پاکېږي؟ د دې مطلب دا دی چې ته کوم ذکر کوې نه، دا ذکر تا جوړ کړی نه دی، دا ذکر دې جوړ کړی نه دی. کوم مونځ چې ته کوې دا مونځ ستا چې کومه ظاهري شرایط دي په هغې دې برابر کړی دی، خو اندروني روحاني شرایط دې ولې نه دي برابر کړي. د مانځه چې کومه ظاهري شرایط دي چې په هغې نه بغیر مونځ نه کېږي، نو د دې دپاره روحاني شرایط دي، د هغې نه بغیر مونځ قبلېږي نه، په هغې باندې ثواب نه مرتب کېږي. اوس که تا ته رښتینی وې په دې کې ستا به نور معاملات ټیک وې، د صحابو نور معاملات ټیک و که نه؟ مونږ تش د جماعته پورې مسلمانان یو، مونږ تش د زبانه پورې مسلمانان یو، مونږ تش د یو څو کارونو پورې مسلمانان یو. دین یو دو دریو کارونو ته وایو. دین ټول نظام زندگی ته وایي. نظام زندگی د غټ نه والا تر لاندې پورې، د امامت کبرا نه والا ته امامت صغرا پورې، د خپل نه والا تر لاندې فیصلې پورې، په دې کې به ته څه، په دې کې به برابرې. دا ټولې خبرې به ستاسې وي، دا به ټیک وي. دې ته اسلام وایي، دې ته ایمان وایي. بیا که تا ته بادشاهي ملاو شو نو هم به دروغ نه وي او ظالم به نه، او که ته به رعایا وکړې نو هم به ټیکې دروغ به نه وي او ظالم به نه. نو په دې وجه باندې وایي کونو مع الصادقین، د رښتینو خلقو ملګرتیا کوئ، هغه لارې اختیار کوي چې کومه لاره ټیک ته د رښتیا لار ده. عبدالله زید مسعود رضی الله عنه فرمایل چې دا رښتیا داسې یو بهترین صفت ده چې کله انسان د دې عادت جوړ کړي او دا دغه جامع شي او شیوه شي او عادت شي او طریقه کار شي، نو دی بیا د نیکۍ په لار باندې روان شي. او چې کله سړی خپل نیکي داسې برابره کړي چې لله فی الله هر څه کوي، نو دی په دغه نیکۍ باندې جنت ته رسېږي. او یو سړی چې کله عادت یې د رښتیاو جوړ شي، د الله سره رښتینی جوړ شي، بیا میټاویږي نه. اوس مونږ دماغ خیال دی چې جوړ شوي نه یو. د الله سره ځان رښتینی جوړول پکار دی چې سړی عادت جوړ شي رښتیا. دا رده یو شیوه وي، صفت وي، جامه او لباس وي. دا نه چېرې کله یو شان دي خبره، نن عادتاً مونږ دروغ شروع کړي دي، عادتاً. بلکې زه خو به وایم چې دا موبایل د چار سره ورسره دی، نو کیدای شي 10% به مستثنا کو، دا 90% دروغ وي. دی خو موږ سم دروغجن کړو. سړی به درنه مخکې رواني، مخکې به رواني، ټلیفون به ته پسې وروسته روانې، ورته یاره جي کوم ځای کې یې؟ زه خو پېښور کې یم، هغه به د خال په بازار کې رواني. نو دې دروغجن نه کړې، که فرض کړه موبایل در سره نه وي، نو بیا به پکې دا دروغ هم نه وي. د دې وجه مال چېرته کله کله څو ټلیفون وکړي که نه، ما ته وایي چې کوم ځای کې، نو مال سم کار راځي. ځکه چې ته به یو ځای کې ورته به ویلی نه شي زه پلانکي ځای کې یم، ځکه کار به د راځي، یا به چا څه مسله یا به ردنه پټ شوی، ځکه چې دی به څه غلطه مطالبه کوي، زړه به دله شین کوي. نو هلکه ووایه چې زما دا کار دی، نو زما اکثر ورته ښه نه خپله خبره دي کوه، ته زما په زګي څه کوې، زه په کوم زګي یم، خپله خبره وکړه چې ته څه وې، ستا څه مقصد دی. نو د دې وجې نه عادت زمونږ دا دی چې نن سبا دروغ ډېر زیات وایو، دروغ. او تاسو ته پته ده دروغ یوازې دروغ خدا نه دي چې سړی انسانانو ته دروغ وایي، په کتاب کې دروغ لیکي، حواله دروغ لیکي، مسله دروغ کوي، موضوعي حدیث بیانوي، دروغ بیانوي، قصه کوي، دروغ قصه کوي، ټول دروغ دي. دروغ نه وي د منبر په سر چې هغه ته به دروغ نه وي. مولا په کتاب کې وایي چې هغه به دروغ نه وي، خپل شاګردان ته دروغ وایي، نو به دروغ نه وي. د ځان نه دروغ شروع کړي، کله وایي د پیریانو ته سبق یم، کله د دیوان وایي پیری د چا زوی د انسان نه اوچت دی، انسان اشرف المخلوقات دی. انسانانو سبق اوچت دی که د پیریانو اوچت دی؟
پیری خو په دویم نمبر مخلوقاتو کې دی. اشرف المخلوقات خو انسان دی. دا خپل ځان د اوچتولو دپاره چې کومه دی نو دا دروغ وایي. دې ته دروغ نه وایي. صادق شه، په کتاب کې هم صادق شه، په تقریر کې هم صادق شه، په عمل کې هم صادق شه، په بیان کې هم صادق شه، په لیکلو کې هم صادق شه. حواله به غلط نه ورکې، دروغ به نه وې، رښتیا خبره به کې. دا ډېر ګران کار دی. صادق به جوړېږي. د دې وجه نه بعضې خلک چې هغه بعضې خبرو ته دروغ وایي، خو لیکن نور دا نن عادت جوړ شوی زمونږ چې مونږ خبره کوو دروغ وایو. دا دنیا د ختم بشي. د دې وجه کم سړی دروغ وایي هر ګناه کوي. د دې وجه حدیث کې دغه خبره ده چې وان الکذب یهدی للفجور. دا مطلب دی دروغجن سړی دا فاجری. یهدی للفجور مطلب هم دا دی چې کم سړی دروغ وایي نو هغه سړی هر ګناه کولی شي. خو دروغ به وایي ته اوس د هغې څه جواب وکړې او دروغ وایي. وان الفجور یهدی الی النار. او چې کله سړی په دروغو کې عادي شي که نه نو الله دې توفیق سلب کړي د توبې نو جهنم ته لاړ شي. او یو سړی همیشه دروغ وایي عادي دروغجن شي نو د الله تعالی سره هلته ولیکلی شي په دروغجنو کې بیا دا نه میټاوېږي، دا نه محوه کېږي، دا ختمېږي نه. هسې نه چې مونږ هم چېرته هلته په دروغجنو کې لیکل نه یو. خلک یې فخر کوي، په دروغ باندې فخر کوي. او زه ستاسو دا شیدونه دي که نه، دا ستاسو دا صدر صاحب دی، وزیر اعظم صاحب دی، لیډران هم دي، دا مشران وزیران هم دي، که دومره دروغجن دي. حیران به شي دې خبرې ته. زه خو پته نه لګي. زموږ استاد محترم دی الله وبخښي به ویله چې نن کومه خبره کوې چې ګوره 100 کاله پسې کې عجیبه خبره ده. یو 100 کاله مخکې چې کومه دی نو دوی چغې ایستلی پلانکي دا خلایي مخلوق دی او هوایي مخلوق دی او پلانکي مخلوق دی، دا کنځل به فوج ته کولی. اوس وایي زموږ سره برابر دي. هغه بل ور سره برابر و مخکې، اوس هغه وایي زه ورسره وران یم. لکه دا څنګه عجیبه خبره ده. دلته ستاسو موبایل خو ماشاءالله راوتي دي. نو هغه تېر شوی تقریر او اوسنی تقریر ورته یو ځای کې چې لکه دا سري او دا سري قسم دی حق ده د قلدرې هغه هندوان ته جوړ شوي دي همدا کوي همدا کوي. چې هغه هندو چې کومه دی نو چا نیولی و که نه کور باندې راغلی و سړی هندو مسلمان دا کړه منډې کړې. هغه هندو ورته ویل عجیبه مسلمان یې جومات کې په مانځه ودرېدلی اوس دې هلته څه کول او دلته څه کې. دا هماغه بونیر هندوان دي او دا قلدري هندوان دي دغه دي مسلمانان دي چې هلکه وایي همدا کې همدا کې. خپله خبره چې کې کری وکړه. نن کومه خبره کې چا باندې اعتراض کې نو وکړه اعتراض چې په هغه کې شته وکړه نه به پکې که هغه هغې نه توبه ایستلې وه بیا یې صفت وکړه. خو چې یو سړی په هغه عیب باندې دی هغه عیب او هغه صفت او هغه نقصان پکې دی او تا مخکې ورته عیبجن وایې اوس ورته عیبجن نه وې ځکه ستا ژبه یې ډکو تا له څه اختیارات درکړه. دا څنګه عجیبه خبره ده؟ کوم مسلماني ده؟ یا خو مه وایه که نه که فرض که مخکې دې ویلي غلط دې ویلي ولې دې ویله؟ پاک سړي ته او مسلمان ته چې کومه دی نو ته ولې څه خبرې کوې؟ او که فرض که داسې نه و نو اوس یې څنګه بدلې؟ دې ونې چا په باره کې خبره کوي؟ که ستا دشمن دی او که ستا دوست دی چې څه دي هغه وایه او چې کله هغه د ویلو ضرورت دی هلې وایه. اوس که د ویلو ضرورت یې نشته بیا به غیبت وي، بیا به نه وي. د ویلو ضرورت باندې پوهېږئ که نه؟ محلې ته دي تاوان دی، اسلام ته دي تاوان دی، دین ته دي تاوان دی، سنت ته دي تاوان دی، وطن ته دي تاوان دی، معاشرې ته دی عوامي تاوان دی، نو بیا یې وایه. ځکه چې دا به ته ځکه بیانې چې دا په تا باندې فرض دي چې خلک دې خبر شي. او که فرض کې انفرادي خبره ده چې چاته دې تاوان نشته او د هغه نه هغه ګناه تاویږي نو ستا سره څه کار دی؟ لاټه پټې پوهې که دې ته ویل کېږي رښتیا به وې. نه نه په جذباتو کې راشي که نه وایي درګۍ کې چې کومه دی یو مولوي صاحب به که شیخ صاحب به اوس څه شی و نو هغه دوره تفسیر کوو نو زموږ یو شاګرد صفات شوی الله دې وبخي نو هغه د په لار را روان وم نو دې لګیا و د فاتحې خلاف و که نه ځکه دا بعضې خلک سورت فاتحې خلاف دی سورت فاتحه د حدیثو ده هغه سورت فاتحه په دې قرآن کې ده دا د حدیث صورت ته دی نو د دې سره داسې ورانه ته وایي دا چېرته دې حدیثو جوړه کړله نو هغه لګیا دی د سورت فاتحې بس که نه خبرې کوي هغه خپلې مسایل دي نو په آخر کې وایي په جذباتو کې راغی سورت فاتحه منسوخه ده وایي نو هغه ول زه ورغلم کېناستم او روژه دا نه وه شروع شوي صفت مې ولو غاړې کې لاړي وو
و داسې صفت مولکو چېرې شیخ صاحب داسې आवाज دی رہے کنه چې سړی پر دماغو کې دا خبرې ورځي بس سړی خو جذبات وشو و ما ورته جی تاسو اوس یو خبره وکړه چې سورۃ فاتحه منسوخه ده نو تاسو پر مانځي کې څنګه وایي تاسو چې مونږ کوی سورۃ فاتحه په کې دا خو منسوخه ده نو په دې خو مونږ نه کیږي وای ښا ما دې څه ویلا ما چې هم داسې دی ویلا دا موږ په جذباتو کې کله کله راشو کنه بیا په ځان نه پیږو بیا چې د خولې نه سبق واسي کوي دا وځي جوزي نه حوصله سره کار کو څومره خبره ده بچا کې او معاشره کې او ما قشانتي کو کله غینه زیاته دی وکړن ته ظالمي تا تجاوز کو ظلم دی وکړي بسانه ته پوس کی او کفرز کبګي وینه ضرورت نه مکو علی ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائی چې حفظت من رسول الله دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمانينة والكذب والكذب ريبة رواه الترمذي وقال صحيح نبی علیہ السلام فرمای خپل نصیحت خبره کړی دا هغه ما د رسول الله نه یاد کړی دا حافظ تو من رسول الله ما ته یاد کړی دا رسول الله فرمایل دع ما یریبک الی ما لا یریبک پرېږ د هغه شی چې تا پریشان کوي یاره دا دروغ دی او رښتیا دی دا دروغ دی او رښتیا دی دا خبره ټیک تا او غلطه را ټیک تا پرېږ دغه هغه خبرې ته پرېږ چې رښتیا ده لکه یو سړی دی ستا په نظر کې هغه د مخکې نه پاک دی اوس چا یو خبره وکړه ته چې زه نه منم دا خبره پرې ده هغه مخکینی خبره چې ټیک ده هغه مخکینی خبره ټیک ده دا چا په باره کې پروپاګاندا وشوه ته چې دا څنګه خبره ده دا خو مخکې داسې خبره نه وه اوس دا خبره ده پرې ده پروپاګاندا کومه خبره چې ستا په زړه کې صحیح خبره ده هغه واخله چې دا ټیک دی نو د دې کوم شی تا پریشانه کوي په شک کې دی چې پرې ده یقیني خبره اخله رښتیا خبرې دي او بیا وروسته به څه کوي چې په ان صدق تمام صدق زکه اخلا رښتینی خبر اخلا چې دا په سړی کې اطمینان پیدا کوي او دروغ دا په سړی کې پریشانی پیدا کوي سړی غمجن کی پریشانی کی متردد کی خپه کی نن سبا په دې ماحول کې چې څومره زیاته پریشانی ده دا ټول د ګناهونو د وجې ده پیغمبر ویل دي چې پرې ګناه چې کوم دی نو سړی په ځل کې تردد پیدا کوي پریشانی پیدا کوي شک پیدا کوي نو د دې نه ځان په ساتي نن سبا چې وګوره ټول خلک پریشان دي هر دویم جنۍ چې بلوغ ترسي هغه د انزایټي بیمار ده ته سر می دړلې غوټره باندې راځي جړاره باندې راځي زړه به خپه ده دا چللې هغه چللې دا ټولي خبري زینې به دا سره وي ټول د یو شان دي نه زنا شته په سلو کې لس جنکې یا لس لکان دا به پریشان به خپه به آج به سړي باندې راشي په غټو خلکو باندې راځي په تاشم راتلی شي په مام راتلی شي په بلم راتلی شي د کور بوج په زیات شو سړی بس پریشان شي بوج په راشي په دماغ او بلډ پریشر زیات شي جړا ول ورځي یا د یو بیماری په لګېدلې دا اچانک کېږي یا چرته سمال غرق شوی دی هلاک شوی دی یا څه پریشان شوی د خلکو د خبرونو داسې کېدل شي دا ممکنه ده دا خبره غلطه نه ده ولیکن دا چیرې دا وسو دا زمون کومه بیماریان دي زیات یو د خودکشو ته د خلک رسیدلې دي نو زه غټه وجه وره ګناه ده داغه وجه ده ځخه یو سړی د گاډي ور سره شته کور شته ده پیسې ور سره شته بینک بیلانس شته تعلق شته ده خوراک سکا کې ټیکته هر څه برابر دي جامع لباس ټیکتي مرګري دوستانه ټیکي په دبانې څنګه انزایټي ولې رااله مېده خراب ده مېده علاج دی وکي په دماغ کې څه کمزوري راغله دماغ علاج دی وکي هغه 50 روپے شي یار هغه جادوګر را تداوي هغه ساحر را تداوي هغه پلان کې خر را تداوي هغه پلان کې خر را تداوي یدنم خر جوړ کی په لکاو روپۍ دی واخلي خر تی جوړ کی او سم خلکو خار نه ورځي ځکه ته پته رږي سم خلک ماته سم خبره کوي اته زما بیماری خي دا صحیح دا ګناګاری دا په حشو اوریانور پسې وي دا په غلطو کارونو ور پسې وي دا په دروغو محفلونو ور پسې وي دا د وجه نه دا بیماریانو ته جوړ شي بیا خودکشي وکي دا په معاشره کې دي څنګه چې وسړی دی غریب نه دی ولی خپه دی بیمار نه دی زخمی نه دی ولی خپه دی ماحول کې څه پریشانی وته نشته ره گاړه ورته خپه ولی خپه دی
معده خراب ده معده علاج وکا نظر شوی راځه چې دم دی کما خبشه سحر پته خونه لګي قدر باندې خیر دې سحر دم پدان په خپل او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي امام قرطبي نقل کوي سورۃ یونس کې چې سړی ود کیږي عبد الله ابن عباس ما تجربه ده قران دې حق ته روحانيت نورانيت پکشته ده او شفا پکشته هغه چې څوک د آیات کریمه د سورۃ یونس هغه پرانه د ذکر کړي هغه په ما جئتم به سحر نه شروع کړي فلما القوا سره نه وي سورۃ یونس آیت نمبر 81 فلما القوا ذکر کا ما جئتم به السحر دا تر اخره پوری چې د شپې سړی ود کیږي دا دی یو ځل وای سحر په سر را سر نشي کوله دا تاسو لپاره دم نه په خپل د موي ځان کنه ولې ځان له ونه کړه مال را دی 200 روپے 500 روپے را کوي ځان په خپل دم کوي کنه پیسو نه بم شي علاج بم شي اعتماد او عقیده بم په قران باندې صحیح جوړ شي او دا دی وای لدی او جن دا بیماری مو ځان ته جوړی کړي دا ګناهونو د وجه جوړی شوی دي الله تعالی دې موږ رښتینی بندګان جوړ کړي برابر بندګان چې رښتیا وایو او دروغ نه وایو او صادقین جوړ شو کاذبین جوړ نشو الله تعالی زموږ ایمان حفاظت وکړي دا درخواستونه چا کړی دي یو بیمار الګ بیمار دی یو بل بیمار دی په کور کې هغه د پارم دعا وکړي او دا مړی شوی دی د ځوان شهید شوی دی او پات شوی دی پوره غاړه یو کس پات شوی اسلام هغه ته دعا وکړي اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید پروردگار دې بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي پروردگار دې څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ورکړي جسمانی بیماران دي روحانی بیماران دي شفای کامله عاجله ورکړي له مردگانو بخې پروردگار معاف کړي صابندگان دي د رحم او د کرم معامله وسره وکړي اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه